محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الفصل الثاني عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة يعني إذا أراد خطبتها چې کله اراده وکي او کس تاسو د خطبې د یوې ښځې یعنی اراده دې وکړه چې د یوې ښځې سره واده وکم نو فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإن استطاع أن ينظر د ان ينظر د دې دوه معناګانې دي. یو دا چې ان ينظر یعنی ان يفکر چې فکر وکي او دویم دا چې دا د سترګو نظر ترې نه مراد شي. یو دا چې ابصار د سترګو نظر مراد شي دویم دا چې فکر مراد شي. نو که فکر مراد کوي نو بیا به معنا دا کوي چې کله د اراده وي چې د یوې جنۍ سره واده وکي فإن استطاع نو که چېرته د طاقت ان ينظر چې ته فکر وکي الا په معنا به د فی سره ګرځوي چې ته فکر وکي الا ما یعنی فی ما به عبارت د هغې څلورو امورو نه مخکې حدیث کې تیر شو تنکح المرأة لأربع ښځه د څلورو صفاتو د وجې نه په نکاح کولی شي لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. نو په دې څلورو امورو کې فکر وکړه په مال کې په حسب کې او په جمال کې او په دین کې. نو په دې څلورو کې فکر وکړه نو علاوه په معنا د فی سره. دویم دا دی چې ان ينظر دا د سترګو د ابصار نه عبارت شي د سترګو قتل. نو چې د سترګو قتل مراد شي بیا اله په خپل حقیقت پاتې دی. نو چې د سترګو قتل مراد شي نو په هغې څلورو امورو کې بیا په سترګو وګوره. په سترګو قتل خو حسب ته نه کېږي او یوازې جمال او مال ته کېږي دین ته هم نه کېږي په دین کې فکر کېږي. نو بیا به یوازې جمال ترې نه مراد کوي. نو فإن استطاع که چېرته د طاقت ان ينظر چې ته وګورې الی ما هغه حسن او جمال ته چې کله ته واده کوي نو د ښځې حسن او جمال وګوره الی ما هغه حسن او جمال ته یدعوه چې دی رابلي الی نکاحها د دې ښځې نکاح ته فلیفعل نو د دې ښځې حسن او جمال دی وګوري. نو که چېرته ینظره په معنا د فکر سره کوي په دې خو اشکال نشته. فکر وکړه په هغې څلورو واړو صفاتو کې حسن او حسب او مال او دین څلورو واړو کې فکر وکړه ځکه دا څلور واړه صفات مرغوبه دي. بیا خو د مخکې حدیث سره تعارض نه راځي. او که ینظره د سترګو د کتلو نه عبارت کوي د ابصار نه عبارت کوي نو بیا خو ما عبارت یوازې د جمال او د حسن نه دی. نو ته به وګورې هغې حسن او جمال ته چې هغه تا رابلي د دې نکاح ته نو حسن او جمال یو ځلې مطالعه کړه. نو د دې حدیث نه خو معلوم شو چې د حسن او د جمال رعایت دا جایز دی. او مخکې حدیث کې تاسو ته ما بیان کړ چې د حسن او د جمال رعایت نه دی جایز د دین رعایت به کوي. نو محشي صاحب جواب کړی دی چې د جمال د هغه جمال رعایت نه دی پکار چې مع فساد الدین وي. د هغه جمال رعایت مه کوه چې د هغې جمال په وجه دین فاسدېږي او د هغه جمال رعایت مباح دی بلکې مستحب دی چې دین ورسره فاسدېږي نه چې د دین لحاظ پکې وي نو بیا رعایت د جمال منهي عنه نه دی. فإن استطاع نو که چېرته دې طاقت وي چې دا ښځه یو ځل وګوري بیا په نکاح کې نو همداسې وکړه. فإن استطاع که طاقت دی و نو د طاقت صورتونه دوه دي. یو دا چې خپلې وګوري دویم دا چې په بل چا وګوري چې هغه بیا تا ته صفات بیان کړي. وعن المغیرة ابن شعبة عن المغیرة مکرو مغیره خو غیر منصرف دی یو پکې تانیث دی بل پکې علمیت دی خو ما بیا مو ویلې عن المغیرة ځکه وجمیع الباب باللام والاضافة ينجر بالکسر دا قانون په کافیه کې زده کړی دی. نو وعن المغیرة ابن شعبة بل ځای کې به عن مغیرة وایي الف ولام پکې نه و. وعن المغیرة ابن شعبة شعبة خو به غیر منصرف دی نو دا غیر منصرف دی علمیت او تانیث پکې دی لدی وجه نه دا به منصوب وایي. وعن المغیرة ابن شعبة قال خطبت امرأة د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې ما خطبه وکړه پیغام د نکاح مې ولېږلو یوې ښځې ته. فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هل نظرت الیها دا ښځه دې کتلې ده چې په نکاح کوي؟ قلت لا ما ورته ویل چې نه ما خو نه ده کتلې.
قال فانظر الیها د نکاح نه مخکې ووینه وی ګوره ورته ورګوره فانه دا نظر او دا قتل چې دی احرا یعنی اقرب و اولا و اطيب دا ډیر نږدې دی او ډیر بهتر دی او ډیر صفا دی لایق دی د خبرې ان یؤدم بینکما یعنی یؤلف بینکما چې تاسو په مابین کې مینه او محبت پیدا کی ځکه چې ناڅاپي در باندې خزه در تاوان کې لکه زموږ په پښتنو کې واده به ته کوې ګورې به یې درته مور او پلار خوښۍ به یې درته هغه او چې ستا خوښۍ نو هغه یې درته بیا نه په نکاح کوي وایي دا لرې کا نو چې د هغوی په زور په نکاح کې او ستا خوښه نه وي نو بیا به کور کې د سکون زندګي نه وي نو پکار دی چې واده کوونکي خپله ځان ته خوښه کړي رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه فاعجبته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوخذ ولدا فاعجبته نو پیغمبر علیه السلام په تعجب کې وغورځولو پیغمبر علیه السلام د دې حسن ته حیران شو خیسته خزوه نو فاعجبته یعنی بمقتضى الطبيعه مقتضى د طبيعت بشري پیغمبر علیه السلام کې پیغمبر علیه السلام بشرو او د بشریت تقاضاګانې لرلې او د بشریت تقاضا دا چې خیسته ورته خیسته ښکاري ښکلی ورته ښکلی ښکاري او غیر ښکلی ورته غیر ښکلی ښکاري او دا چې غیر ښکلي ته ښکلی وایي او ښکلي ته غیر ښکلی وایي نو دا خو لیونی وي مقتضا د طبیعت سلیم هم دا ده چې ښکلی ورته ښکلی ښکاري نو پیغمبر علیه السلام ته د ښکلې ښځه ښکلې ښکاره شوه په مقتضا د طبیعت بشري فاعجبته نو دا ورته ښکلې ښکاره شوه نو پیغمبر علیه السلام دا ښځه وکتله نو دا قتل خو نه دی جایز پردی ښځې ته نو پیغمبر علیه السلام دا پردی ښځه څرنګه وکته نو جواب دا دی چې دا نظر غیر اختیاري یو جواب غیر اختیاري قتل په دې کې ګناه نشته ته په لاره روانې غیر اختیاري دی نظر په یوه ښځه ولګېدو نو په دې کې ته نه ګناهګارې نو فاعجبته بل دا دی چې د تعلیم الامت د پاره پیغمبر علیه السلام کله کله داسې کارونه کول چې هغه موږ ته مکروه تنزیهي دي او پیغمبر علیه السلام ته مامور به ګرځېدل ګوره په ولاړه باندې امتیازي مکروه تنزیهي دي که نه حرام نه دي اوس پیغمبر علیه السلام ته په دې مسئله پویوي چې په ولاړه امتیازي ګوره حرام نه دي مکروه تنزیهي دي نو چې په دې مسئله دي پویوي نو د دې دوه صورته دي یو دا چې قولا دي پوی کی په خوله درته ووایي چې دا په ولاړه امتیازي حرام نه دي مکروه تنزیهي دي دوهم دا چې فعلا دي پوی کی فعلا دي داسې پویوي چې پیغمبر علیه السلام په خپله کله ولاړه باندې اودس مات کړي نو چې په خپله په ولاړه اودس مات کړو تا ته به پته ولګېږي چې دا حرام نه دي که حرام وی پیغمبر علیه السلام ولې کول دا به مکروه تنزیهي وي دا اوس پیغمبر علیه السلام ته په دې ټیم کې مامور به ګرځېدلی وي فرض یې ور باندې تعلیم فرض دی که نه او دا تعلیم فعلا هم فرض دی قولا هم فرض دی نو تعلیما للامت تا پویوي نو تعلیم کوي نو دا په ولاړه او د اسمات ور باندې فرض شي په پیغمبر علیه السلام فرض شي ما او تا ته مکروه تنزیهي وي بیا نو دا تعلیم په هغه فرضي هغه ته الله د فرض ثواب ورکوي نو دا تعلیما للامت دی ښځې ته پیغمبر علیه السلام وکتل ناڅاپي نظر یې پې ولګېدو ښه دا ده چې دا ناڅاپي نظر و په دې باندې ګرفت نشته نو فاعجبته پیغمبر علیه السلام په تعجب کې وغورځولو یعنی دا ښکلې ښځه ورته ښکلې ښکاره شوه فاتا سودته یعنی فاتا بیت سودته پیغمبر علیه السلام د حضرت سعودي کوټې ته راغلو د حضرت سعودي کمرې ته راغلو وهي تصنع طیبا او دی خوشبویي جوړوله وعندها نساء او د دې سره نورې ښځې وي ملاقات ته راغلې وي فاخلینه یعنی انفردن عنه نو دا ښځې ترېنه لاړې حضرت سوده په خپله کوټه کې یوازې پاتې شوه فقضا حاجته نو پیغمبر علیه السلام خپل حاجت پوره کړو یعنی د خپلې بیبي سره یو ځای شو جما یې وکړه او دا ښځې جدا کړې ښځې د کوټې نه بهر شوې کوټه کې پیغمبر علیه السلام د خپلې بیبي سره یو ځای شو دی دې ښځو ته ورښودل چې تاسو او ستاسو خاوندان پکار دی چې دغسې عمل وکړي چې کله یوه ښځه په تعجب کې دی وغورځوي نو پکار دی چې دا ما چې څرنګه عمل وکړو داسې عمل دې دوی وکړي ثم قال به وفرمایل په خوله مو فرمایل ایما رجل هر سړی رأى امرأة چې ناڅاپي په یوه ښځه نظر پرېوتو تعجبه او هغې ښځې بیا دا په تعجب کې وغورځولو یعنی هغه ورته ښکلې ښکاره شوه
فليقم الى اهله نو دې لاړ شي خپل اهل ته فان معها مثل الذي معها د دې د خپل کوروالا سره د خپل بیبي سره هغه خاص اندام دی چې د دې پردی خزي سره دی یعنی خاص اندامونو کې فرق نشته تقاضاګانې د دوړو نه یو شی پوره کیږي رواه الدارمي وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل المرأة عورة خزا عورت ده لکه د عورت پټول چې پکار دی نو د خزي پرده پکار ده فاذا خرجت استشرفها الشیطان چې کله خزه د کور نه وځي نو په زیر ورته ګوري شیطان استشراف دی ته وای چې تاسو لري ګوري په زیر او په تندې دی لاسي خي نو په تندې داسې لاس کې دی او لري ګوري نو مطلب په زیر باندې او شي ته ګوري په دقت ورته ګوري نو په دقت او په زیر ورته شیطان ګوري د دې یو معنا دا ده شیطان ورته په زیر ګوري یعنی دا خزه د خلکو پسترګو کې خوبصورت کوي د یو سړي بخپل خزه د ټولي دنیا د خزو نه خولي وي خو ته د په بازار او په بس کې او په لار او کوڅه کې پردی خزه خولي ښکاري ځکه دا خزه کوڅې ته راوتلې ده نو شیطان ورته خولي کوي اگر چې دا به هیڅ هم نه کم دا خزه د ته په نکاح ورکي نو دا غزړه خزه هغه پخوانۍ خزه به ډېره خولي وي او دا به هیڅ هم نه نو شیطان دا خزه د خلکو په نظر کې خوبصورت کی په احکام المرجان کې دي چې شیطان د خزې د کوناټو نه پورته د ملا نه لاندې د دې کوناټو په سرې دغلته ناست دي او خلکو ته د دې کوناټو طرف ته ترغیب ورکوي د دې پردی خزې طرف ته ورته ترغیب ورکوي نو شیطان په زیر قتل دا معنا چې خلکو ته په نظر کې خوبصورت کوي دویمه معنی دا ده چې د شیطان نه مراد فاسق او فاجر خلک دي خزه چې د کور نه بهر وځي نو فاسقان او فاجران ورته په زیر باندې ګوري هغه فاسقان او فاجران چې په شان د شیطانانو دي دریمه معنی دا ده چې په زیر قتل دا معنا چې په دې عمل شیطان خوشاليږي شیطان ورته زیر ګوري یعنی شیطان په دې ورځ تڼ کوي چې خزه د کور نه بهر وځي څلورمه معنی دا ده چې شیطان د خزې ته زیر ګوري د دې قتلم کله کله اثري کله د قتلو په وجه سړی د نظر کیږي کنه دا د سترګو نه زهريله مواد خارجيږي سړی په د نظر شي نو د شیطان په سترګو کې دا اثر دی چې خزې ته په زیر ګوري نو لکه خزه چې نظر کیږي نو امداسي د دې شیطان د سترګو اثر په دې خزه غورځيږي او د طيب خزه نه خبيثه جوړيږي د خزه ارادیم غلطي کیږي د دې نظر د شیطان په وجه رواه الترمذي وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي د حضرت بريدة رضي الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت علي رضي الله عنه ته فرمایل یا علی لا تتبع النظرة یو نظر ناڅاپي ده د دې پسې اختیاري نظر مطابق وا یو نظر پسې بل نظر مطابق وا ناڅاپي دی په خزه نظر ولګیدو دا خو غیر اختیاري نو دویم اختیاري نظر ورته تمکوا دا دویم نظر اختیاري راځي فإن لك الأولى یعنی استاد پر اول غیر اختیاري نظر جایز ده وليست لك الآخرة او دا دویم اختیاري نظر چې ده دا تا نه ده جایز رواه احمد والترمذي وابو داود والدارمي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده امته چې کله په نکاح ورکی یو تاسو خپل غلام تخپل وینځه فلا ينظرن الى عورتها نو بیا دی د خپل وینځه عورت ته نه ګوري نه د خپل وینځه دی وا خو اوس داسې شو لکه اجنبي اوس ورته نه ګوري عورت ته وفي روایت نو په یو روایت کې راځي فلا ينظرن الى ما دون سره وفوق الركبه د زنګون برا او د نوم نه لاندې دې ساحې ته به نه ګوري امام شافعي وایي دا حدیث زما د پاره دلیل دی د پنيز د وینځ عورت د نوم نه شروع کیږي تر زنګونه پورې ګیډه او ملا د عورت نه دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله پنيز باندې د وینځ ګیډم عورت دی او ملایم عورت دی امام ابو حنیفه سے فرمایي چې په دې حدیث کې دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی دا وینځ د اجنبي په شان ده لکه د اجنبي وینځ ګیډه او ملا د نوم نه لاندې تر زنګونه پورې دې ځای ته نشي کته نو د خپل وینځ ته موس نشي کته
نو ورګوري بنا لاس خو به بالکل نه وروړي مخکې د لاس هم وروړی شو جماع هم کوي شو اوس هیڅ نشي کولی. رواه ابو داود وعن جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال د حضرت جرهد رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تو فرمایل اما علمت دا ورته توبیخ ورکوي ځکه دا د عورت پټول دا د ضرورتو د دین نه دي. نو دغه د ضرورتو د دین کې چې دا کومه مسأله ده دام تا ته نه ده یاده اما علمت یا تا ته دا نه ده یاده په دې نه پوي ان الفخذ عورت چې دا ورون عورت ده ورون د دې زنګون نه بره ورون دا عورت ده کنه ده. نو اهل ظواهر او امام مالک دا دوړه فرمایي چې ورون عورت نه ده فخذ عورت نه ده. د دوی لپاره دلیل د حضرت انس رضی الله عنه حدیث ده. حضرت انس سے فرمایي چې موږ غزوه د خیبر ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تللو نو زه په اوخ باندې د ابو طلحه شاته او ابو طلحه د پیغمبر علیه السلام شاته ناستو او زما قدم د پیغمبر علیه السلام د قدم سره لګیدو نو دا قدم یو د بل سره لګیدو موږ درې کسه په یو اوخ ناستو مخکې پیغمبر علیه السلام ورپسې ابو طلحه ورپسې حضرت انس وای زمون قدمونه د پیغمبر علی السلام د قدمونو سره لګیدل د دینه معلومیږي چې دورون عورت نه دی لیکن دا استدلال خو صحیح استدلال نه دی. وجه دا ده چې هغه مس الفخذ خو ضرورتا لکه ته په بس کې ناستې یا په ګاډي کې ناستې دوه کسه څنګ په څنګ ناستې یو د بل سره ورون لګیدلې نو یو خو ضرورتا ورون یو د بل سره لګیدلې دویم مع الحایل په منځ کې پرتوګي د حایل سره نو ورون یو د بل سره لګیدلې نو دا د دې لپاره دلیل نشي کېدی چې ورون عورت نه دی او جمهور علما ورون ته عورت وایي د جمهور د لپاره یو دغه حدیث دلیل دی. اما علمت ان الفخذ عورت ګوره په دې کې تصریح راغله ورته فرمایي آیا ته په دې نه پوهېږي چې دا ورون عورت دی. رواه ترمذي و ابو داود. نو دا زموږ په دې ملکونو کې دا کرکټیان او فوټبالران او دا لوبې چې څوک کوي دوی ټول ورونونه لوڅوي نو دا ګناه کبیره کې مبتلا دي د ورون پټول پکار دي دا زنګونم عورت ده. وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له د حضرت علي رضي الله عنه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د تو فرمایلی یا علي لا تبرز فخذك یا علي مخکارک وخپل ورون دي ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت او تمګور ورون د ژوندۍ او نه ورون د مړی ته ځکه په عورت کې مړی او ژوندی یو برابر دی د دواړو د عورت پټول فرض دي. رواه ابو داود و ابن ماجه. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان رسول الله صلى الله عليه وسلم په حضرت معمر باندې تیریدلو او دا غورنونه لوڅو قال يا معمر پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې یا معمر غط فخذيك ورنونه دي پټکا فإن الفخذين عورة بشك دورنون عورت ده. دري حديث متصل يو دبل پسې راغله ورونته عورت ویلي. رواه في شرح سنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري ځان ګوره وساتئ د بربندوالي نه ځان مه بربندوئ فإن معكم من لا يفارقكم ستاسو سره داسې کرام الکاتبین دي چې ستاسو نه جدا کیږي حفظه ملائکې دي او کرام الکاتبین ملائکې دي الا عند الغایت مگر د غټ او د سماتی په ټیم کې د ملائکې درنه جدا کیږي. وحين يفزي الرجل الى اهله او چې کله سړی د خپل بیبي سره یوځای کیږي د جما په ټیم کې نو په دې دوه ټیمونو کې دا درنه جدا کیږي خو په دې دوه ټیمونو کې چې تاسو کړی وي دا غي پته ورته لګيږي نو هغه به په عمل نامه کې لیکي. فاستحيوهم نو د ملائکو نه حیا کوي عورت ملوڅوي واکرموهم او د ملائکو عزت کوي د دوی نه عورت پټوي. لدی وجنا غسل خانه کې پکار دي چې ستا عورت پټي مستحب ادا ده چې غسل خانه کې پټ عورت باندې لامبا. رواه ترمذي. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة د ام سلمة رضي الله عنها روایت ده انها كانت داود رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وميمونة كميمونة کوي نو كانت پدې اسم د كانت به ور عطف کوي پدې ضمیر د كانت انها كانت وميمونة او تاسو کافیه کې وای و اذا عطف على الضمير المرفوع المتصل اكد بمنفصل کله چې عطف په ضمیر مرفوع متصل راځي نو تاکید به په منفصل کوي
الا ان يقع الفصل مگر دا چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې فاصله راشي نو به د تاکید ته ضرورت نشته نو دلته تاکید ته ضرورت نشته میمونتو د کانت په ضمیر مرفوعه ور عطف ته او فصل راغلی دی لدی وجنه تاکید ته ضرورت نه دی راغلی دویم میمونتا نو په انها په دها به ور عطف کوي انها و میمونتا حضرت ام سلمہ او حضرت میمونه که میمونتی کوي نو بیا به پر رسولی ور عطف کوي انها كانت عند رسول الله و میمونتی راجح ترکیب پکې دا دی چې په دې هاي ور عطف کا نو معطوف علیه به اصل وی او معطوف به تابع وی لك اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ابراهيم اصل دی اسماعیل تابع دی نو دا کوټه د ام سلمہ ده او حضرت میمونه ورته تابع ده حضرت میمونه ور کرمل منوا نو ام سلمہ رضی الله عنها فرمای چې زه او حضرت میمونه د پیغمبر علی السلام سره وو اذ اقبل ابن ام مکتوم ناڅاپه مخامخ راغلو حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه فدخل عليه نو دا داخل شو په پیغمبر علی السلام یعنی د پیغمبر علی السلام سره ملاقات ته ورغلو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل احتجبا منه تاسو دواړه دنه پرده وکئ فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا آیا دا ډون نه ده دا خو موږ نه ویني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل افعمياوان انتما آیا تاسو دواړه لاندې ای الستما تبصرانه آیا تاسو دې نه ګورئ نو په دې کې اختلاف دی وسره د سړی قتل خو خزي ته حرام دي خو د خزي قتل سړو ته د دې حکم څه دی بعض علما فرمایي چې خزو باندې حرام دي چې سړو ته وګوري او استدلال د دې حدیث نه کوي چې پیغمبر علی السلام دې دوړو خزو ته ویلي چې تاسو خړندې نه تاسو دې پردي سړی ته ولې ګورئ نو پردي سړی ته قتلم حرام دي د جمهور علماو په مذهب خزه چې پردي سړی ته ګوري نو د دې دوه صورت دي یو صورت دا چې خوف او ویره د فتنې وي او دویم دا چې خوف او ویره د فتنې نه نو که خوف او ویره د فتنې و نو بیا پردو سړو ته بنو ګوري او که ویره د فتنې نه و نو بیا ورته کته شي او دلیل دا دی چې حبشو په مسجد نبوي کې ټریننګ کولو جهادي ټریننګ نزبازي کوله پیغمبر علیه السلام تماشا کوله حضرت عائشه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام په دی اوګه باندې زنه یخي و او د پیغمبر علیه السلام د اوګي او د سر مبارک په دی منځ کې حبشو ته قتل حبشو لوبه کوله او حضرت عائشه ورته قتل د دینه معلومیږي چې پردو سړو ته قتل جایز دي چې ویره د فتنې نه او د دې حدیث نه جواب دا کوي چې ګوره دا په ورع او په تقوا ور حمل دی بلا ضرورت ورع او تقوا دا چې پردو سړو ته مګوره رواه احمد و ترمذی و ابو داود وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جد معاوية ابن حيدد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك پیغمبر علیہ السلام حضرت بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده دي معاوية فرمایل احفظ عورتك خپل عورت دی پټوا د څنګه پټوا لاندې نقطې معنا لیکلې ده من الكشف او یا من الزنا خدا من الكشف کی مبالغه ده عورت دی لوڅوما زنا خلا پزې پرېدا احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك مگر د خپل زوجینا او یا د خپل وینځنه دا د آیات کریمه اقتباس دی الله پاک فرمای والذین هم لفروجهم حافظون د الله اولیاء کامیاب خلق هغه دي چې خپل عورتونه ساتي زنا نه کوي خپل عورت نه لوڅي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم مگر خپل بیبي ته لوڅي او ما ملكت ايمانهم یا وینځي ته نو وینځي ته لوڅول جایز دي او خپل بیبي ته لوڅول جایز دي قلت يا رسول الله افرايت اذا كان الرجل خاليا وای ما ورته ویل چې یا رسول الله ما ته خبر راکا چې کله سړی په کوټه کې आवाज وی کمره کې قال فالله احق ويستحيا منه نو الله خو ډیر حقدار دی د دینه چې د الله نه د حیا وکړي شي نو کزان ته کوټه کې وی نو بلا ضرورت عورت ملوڅوا رواه ترمذی نو دا خبره غلطه ده
چې په زړه کې د عیب نه وي نو بیا خلوت جایز دی، د پردۍ ښځې سره یو ځای کېدل هم جایز دي. ښه دا وروسته حدیث به یې وایو بیا به دا درته وایم. وعن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، ندی یوازې کېږي سړی د پردۍ ښځې سره په یوه کوټه کې. لا يخلون نه یو ځای کېږي، جمله خبریه ده. رجل یو سړی د پردۍ ښځې اجنبۍ سره الا کان ثالثهما الشیطان، نه الا کان ثالثهما الشیطان، شیطان منصوب کوي، عکس هم کوی شي ثالثهما الشیطانو، چې ثالثهما منصوب کوي شیطانو یې مرفوع کوي. خو ښه قرأت پکې دا دی چې ثالثهما اسم د کانه دی، الشیطان ورته خبر دی. الا کان ثالثهما الشیطان، مگر دریم پکې شیطانی. ښځه او سړی چې یوازې شي نو دریم کړی شیطانی، دا یو د بل دپاره مایل کوي، زنا ته مایل کوي. نو دا خبره غلطه ده چې که په زړه کې د عیب نه وي نو د پردۍ ښځې سره خلوت جایز دی. شیطان دې په زړه کې عیب پیدا کوي او په زنا کې دې مبتلا کوي. ډېر بزرګان په زنا مبتلا کړي دي او ډېر علما او مشایخ او طالبان او بزرګان او تبلیغیان او مجاهدین دا چې دای په زنا کې مبتلا کړي دي. نو بزرګان او اولیاء چې مبتلا کوي شي نو عوام خو په طریقې اوله مبتلا کوي شي. رواه ترمذی. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات، صيغه اسم مفعول ده. لا تلجوا مور داخلي على المغيبات، فاغه خزو باندې چې خاوندان ترنه په سفر تللی وي. دی وی خزي خاوند په سفر تللی دی نو دی خزي ته مو ورځه، ځکه دا خزه جماعت په شوق کې وي نو خدای نه خواسته په زنا کې واقع نشي. فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، بشك شیطان چې دی یجري من احدکم، دا ګرځي په یو ستاسو کې مجرى الدم. مجرى یا صيغه د مصدر ده نو په تشبیه ور حمل ده. مجرى الدم یعنی کجریان الدم، لکه ستا په رګونو کې چې وینه ګرځي نو دا رنګ دی په دې بدن کې شیطان ګرځي. یا مجرى اسم ظرف ده، مکان اسم ظرف مکانی ده. مجرى الدم یعنی مکان جریان الدم، په کوم ځای کې چې وینه ګرځي په همدې ځای کې شیطان هم ګرځي. یا مجرى الدم ظرف زمان ده. مجرى الدم یعنی وقت جریان الدم، تر څو چې ته ژوندی وې نو ستا په بدن کې شیطان ګرځي. قلنا ومنك يا رسول الله، یا رسول الله ستا په بدن کې شیطان ستا په رګونو کې ګرځي. قال ومني، او زما په رګونو کې شیطان شته او زما سره شیطان دی. ولكن الله اعانني عليه، لیکن الله زما سره کومک کړی دی د شیطان په خلاف. فاسلم، نو هغه ماته منقاد دی. یو معنی دا ده فاسلم ماته تابع دی. دویم فاسلم هغه ایمان راوړی دی. دریم فاسلموا زترنا سالمین. درې معناګانې مې درته وکړې. اسلمه که منصوب کوي دو معناګانې دي. یو معنا دا چې د اسلام نه لغوي اسلام مراد کوي، دویم دا چې د اسلام نه اصطلاحي اسلام مراد کوي. که د اسلام نه لغوي اسلام مراد کوي فاسلم هغه زما تابع دی. که اصطلاحي اسلام مراد کوي فاسلم زما شیطان مسلمان شوی دی. او که مرفوعي کوي فاسلموا زه د نه سالم یم. رواه ترمذی. دا د پیغمبر علیه السلام د عصمت دلیل دی. هغه شر محض الله پاک پیغمبر علیه السلام ته تابع کړی دی. نو چې شر محض د پیغمبر علیه السلام دومره اثر دی چې په شر محض پریوتو او شر محض نه خیر محض جوړ کړو نو خپل پیغمبر علیه السلام به په کومه مرتبه کېږي؟ نو پیغمبر علیه السلام نه ګناه نه کېږي، نه صغیره نه کبیره، نه قصدا نه سهوا. وعن انس رضی الله عنه، که تاسو وایئ چې شریع قاید کې وایي چې د جمهور په نیز باندې د پیغمبر علیه السلام نه ګناه صادریږي خلافا للجبئی. شریع قاید کې وایي که نه، وابیان موږ ته شریع قاید را مخکې کوي. شریع قاید کې چې دا کوم عبارت دی دا د معتزله او جمهور مراد دي. قرینه ورته خلافا للجبئی دی. جبئی معتزلی و که نه، دا د جمهور د اهل سنت سره خلاف نه کوي، د جمهور معتزله سره خلاف کوي. نو هغه د معتزله او جمهور مذهب دی چې د پیغمبر علیه السلام نه ګناه کېږي، د اهل سنت او جمهور مذهب نه دی. وعن انس رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعبد، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه ته یو غلام راوړو. قد وهبه لها، حضرت فاطمه ته هبه کړو. وعلى فاطمه ثوب، نو په حضرت فاطمه رضی الله عنها باندې جامه وا. ما چې درته ویلي چې دا وابیان په موږ اعتراض کوي، دا داسې اعتراض نه کوي د ځان د خلاصولو دپاره کوي.
دوی په خپل کتابو کې پیغمبر علی السلام ته د ګناه نسبت کړي دي. یو طرف ته امین الله په الحق السرید 319 نمبر صفحه کې زناګانی ورته منسوبې کړي او په حکمت القرآن کې لیکي و یو معصیت د آدم علی السلام دی، یو معصیت وي د ابلیس دی، معصیت ورته منسوب کړي. نو دوی ورته ګناهونه منسوبوي چې موږ په دوی اعتراض وکړو. شریع قاید کې هم لیکلي، شریع قاید کې هغه د معتزله او مذهب لیکلی دی. قرینه ورته خلافا للجبایی ده، جبایی معتزلی دی، هغه د جمهور معتزله سره مخالف دی. د اهل سنت دا عقیده ده چې پیغمبر علیه السلام معصوم دی. وعن انس رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعبد، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه ته یو غلام راوړو، قد وهبه لها، حضرت فاطمه ته هبه کړو، وعلى فاطمه ثوب، او حضرت فاطمه نری ټیکری اغوستو، نه لن ټیکری اغوستو، لن ټیکریو. اذا قنعت به راسها، چې کله به سر په پټولو، لم يبلغ رجليها، خو ته بن رسیدو، خېلو چي دي. واذا غطت به رجليها، چې کله به خې مبارک ور باندې پټولي، لم يبلغ راسها، نو سر بین پټیدو. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى، یعنی من المشقه في التستر، چې کله پیغمبر علیه السلام ولیدل هغه چې دا بیبي ور سره ملاقات ده، چې دا مبالغه په تستر کې کوي، نو قال پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل انه شاندا ده ليس عليك بأس، پتا باندې باک نشتا چې دا وخت دي زمانہ پټ نه کی. انما هو ابوك وغلامك، دلته خوستا یو پلار دی او بل دی غلام دی. دا حدیث ظاهرا په دې باندې دلالت کوي چې دا غلام محرم دی. دا د امام شافعي سے مذهب دی چې غلام د محارمونه دی. د یوې ښځې غلامي، نو د دې غلام نه پرده ور باندې نه ده واجبه، دا غلام په محارمو کې دی. او د امام ابو حنیفه رحمه الله پنیز غلام په محارمو کې نه دی. محرم هغه څوک چې نکاح نه ور سره جایزه، او بعد العتق د دې دوړو نکاح جایزه ده. د دې خزي او د دې غلام نکاح بعد العتق جایزه ده، نو دا محرم نه دی. ډیرو شوافعو چې کله دا فتنی ولیدلې چې غلامانو د خپلو بادارانو سره زناګانی کړي وي، نو شوافعو د حنفي فقه مطابق فتوا ورکړه چې غلام محرم نه دی، په کار دی چې خزه د خپل غلام نه پرده وکړي. په دې حدیث کې چې د غلام ذکر راغلی، دا غلامو کې دا د دې قرینه ده چې دا صغیر و، دا کبیر نه و. که کبیر وي په عبد به تعبیر شوی وي، نو دا ماشوم او د ماشوم نه پرده نشته. ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك، رواه ابو داود. الفصل الثالث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، ود ام سلمة رضي الله عنها روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کان عندها، یعنی کان فی بیتها، دا د ام سلمة په کمره کې و، د ام سلمة په کوټه کې و. وفي البيت مخنث، او په دې کور کې یو نرخزه و. مخنث هغه چاته وای چې حرکات او سکنات او خبره او اخلاق د داسې ویل کده خزو پشان، یو خو خلقی داسې وی، دا خو ګناګار نه دی. بعضی په تکلف د ځان نه نرخزه جوړي چې زمون په عرف کې ورته اجړاګان وای چې د ځان نه اجړا جوړي، نو دا خو ګنای کبیره ده. خو چې فطرتي د په حرکات او په سکنات او په خبرو کې نرموالی د خزو پشان، نو داسې وی لکه خزه، نو نرخزه وی. نو دلته یو نرخزه او مخنث. فقال لعبد الله ابن ابي اميه، نو د حضرت عبد الله ابن ابي اميه ویلي اخي ام سلمة چې د ام سلمة ورور او د پیغمبر علی السلام او خو، نو دته ویلي یا عبد الله ان فتح الله لكم غدا الطائفه، کسبات الله تاسو ته طائف فتح کړو، فإني أدلك، نزبتا تخودن وکم على ابنة غیلان، د غیلان په لور. غیلان یو ملکو، د دې ملک لور ده، زبتا ته د دې ملک لور وخیمه، زبتا ته وخیم چې په دې کور کې د دې ملک لور ده، دا په غنیمت کې حاصله کا او دا ډیره خولې ده. فإنها دا د غیلان لور چې ده تقبل بأربع، نو تا ته چې را مخامخ کیږي نو څلور موړې پکې وي، څلور موړې مخامخ تا ته پدې کې څلور موړې ښکاری. وتدبر، او دا تا ته شاکی بسمانن په اتو موړو باندې، د شا طرف نه پکې اته موړې ښکاری او د مخې طرف نه پکې څلور موړې ښکاری. ګوره داسې چې یوه موړی ګیړې داسې یوه موړه پکې جوړه شوي تر دې تشو پورې، د دې تشي نه شروع تر دې بل تشي پورې
یوه موړی موړ خو پیژنئ که نه یوه موړی لکه دا جمپ نو یو برابره موړی بیا دویمئ بیا داسې درېمئ بیا داسې څلورمئ نو څلور موړې چې پکې وي نو مخامخ څلور موړې دي که او شا طرف ته چې ګوري څلور کونجه دا دي څلور موړې دا دي او څلور موړې په دې بل کونج کې دي اته تا ښکاري دا سرونه نه دي سرونه اته دي موړې څلور دي څلور سره یو تشي کې راځي څلور سره بل تشي کې راځي نو څو ښکاري شا طرف نه اته دا یو شیخ صاحب هغه ما ته ټلیفون وکړو وای دا مخکې څلور موړې او شاته اته موړې په دې زه نه پوهېږم نو دغه تشریح ده پوه شوې مخکې څلور موړې دي او د دې هرې د دې څلورو موړو په یو تشي کې څلور سرونه دي په دې بل تشي کې څلور سرونه دي نو اته سرونه راځي دا سرونه شا طرف نه وانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لا يدخلن هؤلاء عليكم دا اجړاګان د دوی نور پردې کوي دا د نور تاسو ته نه درځي د دې مخنث نوم هیت نوم دی دا عبد الله به شهید شو په دې جنگ کې شهید شو الله پاک د ابن غیلان نو ورته خي حوري ورکړي دا ورته ابن غیلان یادول نو دا د خزي په محسنات پویدو نو دا نور خزي چې دي د دینه پرده واجب ده خزه بد دینه ځان پټي تستر وکړي وعن المسور ابن مخرمه رضي الله عنه قال حملت حجرا ثقيلا ما بارکړې وا درندتیګه فبين انا امشي بين زاید د نظروانم سقط عني ثوبي نو زمانه دا زما جامع وګرځې د لنګ می کولاو شو فلم استطيع اخذه نو ما طاقت ونلرلو چې دا روالم فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولیدلم فقال لي خذ عليك ثوبك لنګ دی وتړه ولا تمشوا عراتا بربن مګرځي رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت وما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ده حضرت عائشة رضي الله عنها روایت ده فرمای چې ما نه دی لیدلې ما نظرت ما نه دی کتلی نه دی می ور کتلی یا ما رأيت ما نه دی لیدلې کتل او لیدل یو مصدر ده بل حاصل بالمصدر ما نه دی ور کتلی یا ما نه دی لیدلې عورت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط هیڅ کله رواه ابن ماجه دا دوابینو یو مولا ده اسحاق سواتی ورته وي دا خلکو ته وي فیسبوک کې لګیا دی وای زه تاسو ته ښه طریقه ښیم معاذ الله ښه طریقه وای دا ده چې ښځه دی د خاوند عورت ته ګوري او په لاس کې دی اخلي راخلي او خاوند دی د ښځې عورت ته ګوري او لاس دی ورباندې وهي وای واده به دې ښه مزېداري فیسبوک کې دا ورته حالانکه حدیث کې څه راځي حدیث کې دا دی چې پیغمبر علیه حضرت عایشه فرمایي چې موږ یو د بل عورت نه دی لیدلی رواه ابن ماجه وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه اول مره نشته یو مسلمان چې د وګوري محاسن د وی خزته اول ځله ثم يغض بصره بيخفل نظر ټټ کی الا احدث الله عباده مگر الله پاک برا پیدا کی عبادت یعنی توفیق عبادت الله بدته توفیق د یو عبادت ورکی یجد حلاوتها چې د بددي عبادت خون محسوسي پدې کې د آیات کریمه ته اشاره ده قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ته مؤمنانو ته وایا چې هغه خپل نظر ټیټ ساتي ويحفظوا فروجهم او خپل عورت محفوظ ساتي چې نظر ټیټ کړو او عورت محفوظ کړو ذالک ازکا لهم چې خپل نظر ټیټ ساتي او عورت محفوظ ساتي دا څه شی دی ازکا څه معنا زکا په معنا د تنمیت د ډیرېدو سره راځي دا سبب د زیاتېدو دی چې خپل نظر ټیټ ساتي عورت محفوظ ساتي دا سبب د زیاتېدو دی څه شی زیاتېږي علم او عمل ته به پوهم نه الله به دې ذهن کولاو کړي په مسایلو الله به درته علم درکړي ډېر داسې تقوادار خلک به تاسې ګورئ حاجی امداد الله مهاجري مکی رحمه الله د یو نوران او یو مشکات ویلې او یو اصول شاشي ویلې و او غټ علما ور سره خبره نشو کوي لوی علما صرف دو کتابه ویلي وجه دا چې ذالک ازکا لکم دا تقوا چې دا تنمیت ده دا سبب د زیاتېدو ده دا د په علم کې زیادت راولي په عمل کې دیم زیادت راولي ته تجربه وکړه چې څومره تقوا دومره علم او عمل زیاتی
او د ازکا دویمه معنا د طهارت دا ډیره اطهره د ستاسو لپاره. نو دا مونږ ته یو درس دی علما او طالبانو دا د دې ګناهونو نه ځان ساتي، پردیو ښځو ته د ورکتلو نه، د زنا نه، خدای نه، د لواطت نه او د دې فحش او فجور نه، د دې نه چې څومره ځان ساتي دومره به په علم او په عمل کې الله پاک زیادت راولي. الا احدث الله عبادة یعنی توفیق عبادة يجد حلاوتها رواه احمد. وعن الحسن مرسلا د حضرت حسن مرسل حدیث دی. مرسل حدیث به تاسو په مقدمه کې وپېژنئ ان شاء الله. مرسل دی ته وایي چې په تابعی د پیغمبر علیه السلام نه روایت وکړي، منځ کې صحابي ذکر نه کړي. قال بلغني ما ته دا خبر رسیدلې ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لعن الله الناظر والمنظور الیه، الله لعنت کړی دی قصدن پردیو ښځو ته په کتون کې باندې چې پردیو ښځو ته قصدن ګوري، والمنظور الیه او هغې ښځې ته چې کمې ته ورکتلی شي چې هغه بلا ضرورته د کور نه وتلی وي او چې هغې ضرورت یې او ته ورته ورګورې بیا په هغې لعنت نه دی. رواه البيهقي في شعب الإيمان.